سلامونه ملګرو. بیرستر ګوهر د عمران خان سره ملاقات نه پس دا خبره جاری کړې ده چې عمران خان د ځنګل بادشاه د آرمی چیف جنرال عاصم منیر ته نه دی ویل. تاسو له معلومه ده مخکې به عمران خان د جیل نه داسې قسم خبر راتلی چې د ځنګل بادشاه حکومت چلی یا د ځنګل بادشاه ملک چلی. نو دې حوالې سره اوس بیرستر ګوهر دا بیان جاری کړی دی چې عمران خان د ځنګل بادشاه بیرستر ګوهر ویلی دی چې عمران خان د ځنګل بادشاه آرمی چیف له نه دی ویلی. جی نیوټرل حوالې سره عمران خان حوالې سره هم دا خبره ډیره زیاته جاری و. صحافیان ورپسې خنداګان هم کولې چې پیله عمران خان وی چې نیوټرل خو ځناور وي او اوس اسټابلیشمنټ ته وایي چې تاسو نیوټرل اوسئ. نو نیوټرل حوالې سره عمران خان ویلي چې ما نیوټرل ځکه ویلي دي چې کله یو ملک ته د ملک خلاف صفر راشي او بیا هم څه خلک ځان نیوټرل وساتي نو ما هغه خلکو ته ځان نیوټرل ویلی. نو دې ځای کې عمران خان یو بل پیغام هم د جیل نه جاری کړی چې در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. خو بل د برطانیا د لندن نه یو صحافي عمران خان سره ملاقات د پاره راغلی چې د پاکستان حکومت نه دی پرېښی عمران خان سره ملاقات د پاره. یو صحافي هغه سره انټرویو کول غوښتل چې هغه انټرویو له د پاکستان حکومت هغه صحافي نه دی پرېښی چې سپیشل لندن نه برطانیا نه پاکستان ته صرف ور صرف د یو انټرویو د پاره راغلی. په دې هم تفصیلا خبره کوو. بل ایران کې تاسو له معلومه ده واقعه روانه ده په چینل باندې به تاسو کتلی د هغې حوالې سره ډیټیل ډسکشن زه نه کوم. خو ایران ته د پاکستان پرایم منسټر روانو چې په عین موقع باندې آی اس آی یا د پاکستان چې کوم اسټابلیشمنټ یا سکیورټي ادارې دي نو هغه د پاکستان دغه پرایم منسټر د ایران دورې نه منې کړی دی. نو اوس دغه نون لیګ رهنما چې کوم دي د عمران خان خبره یو خدای سره علم نشته یو دی د علم زده کولو کوشش نه کوي. نو داسې خبرې کوي چې سره د ملک نقصان کیږي سره د ملک یو قسم له بېعزتي کیږي سره د ملک بدنامي کیږي. لکه اوس د مسلم لیګ نون لیډران ډېر وایي چې ویل ډن آی اس آی یو ډېر ښه کار وکړو چې په عین موقع باندې د پرایم منسټر د پاکستان پرایم منسټر د ایران دورې نه منې کړو ورنه هغه به هلته هم پسو شوی هغه له هم هلته خطره وه. لکه وایي دی له مخکې نه پته وه زموږ د ملک چې کوم سکیورټي ادارې دي وایي دی له مخکې نه پته وه چې په ایران کې به داسې حادثه راځي. نو چې دی له مخکې نه پته وه نو اوس په ایران والا وایي چې مونږ یې خبرونه ولې نه. لکه دی اوس داسې بیان جاری کوي یو قسم له د خپل سکیورټي ادارو صفت کوي په کار هم د صفت خو داسې صفت پته نه کوي چې سره بل ملک سره تعلق خرابولو خطره جي. خیر دا خو زمونږ د نون لیګ خلک دي. دین علاوه د برطانیا یو صحافي عمران خان سره ملاقات د پاره پاکستان ته راغلی و چې دغه صحافي ویلي چې ما محسن نقوي ته ایمیل کړی و په اجازت راغلی یم ویزه مې اخیستې ده خو بیا هم زه عمران خان ته چاپریښی نه یم. اډیاله جیل مخکې له هغه ډېر ټایم انتظار کړی خو بیا هم چاپریښی نه دی. او بیا اسلام آباد کې چې کوم اکاموډیشن کې کوم رهایش کې هغه اوسېدو نو هغې نه پولیسو اوچت کړی دی او ډایرکټ ایرپورټ له بوتلی دی خپل ملک ته واپس لیږلی دی. سید بلوچ دې حوالې سره ټویټ کړی دی چې وزارت داخله د برطانیا صحافي ویزه منسوخ کړه او واپس یې ولیږلو. په اسلام آباد کې خپل رهایشګاه اوچت کړلی شو او واپس یې ولیږلو. دغه صحافي چونکې وزیر داخله محسن نقوي ته ایمیل هم کړی اجازه یې ترې اخیستی و. دغه صحافي وزارت داخله ته دا ووي چې زه د عدالت په اجازت باندې عمران خان سره ملاقات کوم خو بیا هم دی عمران خان سره ملاقات ته نه دی پرېښی. نو دې ځای کې چې اوس دا صحافي واپس لندن ته تللی نو آیا دی به د پاکستان حوالې سره پازیټیو خبر وکړي؟ هېڅ کله هم نه. دی به د پاکستان د قانون حوالې سره پازیټیو خبر وکړي دی به د پاکستان د آئین حوالې سره پازیټیو خبر وکړي؟ هېڅ کله هم نه. نو دا زموږ د ملک صورتحال او داسې اهم دوه درې خبرونه چې تاسو سره په دې ویډیو کې شریکول. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.